نو په دې حالاتو کې چې کله د شکست دا خبر رااله او د الیکشن دا خبر رااله نو د دې اهمیت ډېر زیات شو چې موږ دې زیات زور لګوو دې جلسو دپاره نو دغه یو خاص درته کوم چې دا ارګنایزینګ کمیټي کومه جوړه شوه د خپل میټینګونو کې او په کلو کې او په دغه کې دا دغه وکړي چې ډېر زیات نه زیات تعداد کې دغې جلسې له خلک راشي دغه جلسه که کامیابه شوه دا به زموږ ډېره غټه کامیابي او انشاءالله کامیابېږي به دویمه خبره ارګنایزینګ کمیټي ده اصلي کې خو د ضلعي ارګنایزر چې مقرر شي نو هغه ته حق حاصل دی چې هغه په حلقو کې ارګنایزران مقرر کړي د آئین مطابق دلته جمهوري طریقه دی وکړه ملګرو سره صلاح وکړه دغه وکړه او د هرې حلقې نه یو ارګنایزر واغسته اوس به څه کېږي دغه ارګنایزر چې د حلقې کم دی دا په ضلع کې د ارګنایزینګ کمیټۍ ممبر دی دا به موجب سره په ملګرتیا کې به مشوره کې شاملي ناست وي خو دی به د حلقې هم ارګنایزر وي نو دا اوس د ده ډیوټي جوړېږي د ارګنایزر د ضلعې چې میټینګ راوغواړي او هرې حلقې له ټایم ورکړي هر حلقه چې کوم دی نو هغه به خپل خلک راجمع کړي د یونین کونسلو لکه 52 حلقه ده یا 53 ده د هغې ارګنایزر چې هر څوک دی هغه به چې کوم دی نو خپل خلک راجمع کړي د هر یو یونین کونسل نه او هر یو یونین کونسل نه به یو کس واخلي अब ځان له ارګنایزینګ کمیټې د حلقې جوړه کړي او هغه د حلقې هغه ارګنایزران چې کوم دي هغه چې کوم د یونین کونسل نه اخیستي دي هغه په خپل یونین کونسل کې بیا هغه ارګنایزینګ کمیټې جوړوي داسې دا کار به مونږ تر لاندې پورې خور کړو بیا یونین کونسلو کې واړه واړه میټینګونه یې کې فارم سازي او دغه دا ټولې مسلې به حل کېږي خو چې ته هغې پورې نه حل کېږي څو پورې چې مونږ د کته نه تر بره پورې تنظیمي کار نه سم کړی دا 2 میاشتو له په مقرر شوو د ارګنایزینګ سټیج خو ما ته ښکاري چې وګت به ځکه شي چې ډېره زیاته واوره ورېدلې ده او د مراکن نه بره خو سوات او شانګله او کوهستان او چترال او دیر داسې مصیبت دي چې هلته خو هېڅ شی نه کېږي هزاره هم دغسې ده بهرحال هغه د آئیني طور باندې د مشر خوښه ده چې هغه پکې ټایم سیوا کوي نو سیوا کولی شي نو دغه 2 میاشتې یا 3 میاشتې چې کوم دی دغه ارګنایزر کمیټۍ به تنظیمي کار هم کوي جلسې جلوس به هم کوي شمولیتونه به هم کوي او فارم سازي به هم کوي چې څومره زر در زره پورې دغه عمل وشي دومره به ښه وي ملګرو مونږ دا سیاست چې کوو یا دا تنظیم جوړو د دې تنظیم مثال داسې تاسو په د اباسین چې کوم یا درې سواد چې کوم دا چې به راغې تباهي به یې کوله دغه روان به پټي به یې خرابول دغه به یې خرابول بند ورته وتړلی شو توبېره ډیم او د هغې نه نیرونه وباسلی شو او دغه نیرون نه بیا لښتي بیا وړې وړې ولې او هر یو پټي ته ورسېدل دا تنظیم دغه شی دی چې مونږ هغه قوت اجتماعي چې کوم دی نو هغه منظم کړو په تو طریقه باندې هر ځای ته هغه خپله خبره ورسو نو ما تاسو ته ووایي چې زمونږ د تنظیم بنیاد چې کوم دی نو هغه کړی دی په یونین کونسل کې 2 کړي دي 3 کړي دي 4 کړي دي هغه یونین کونسل تنظیم به جوړوي هغه کلي بیا د یونین کونسل والا به راجمع کېږي هغوی به د حلقو تنظیمونه جوړوي حلقو والا به د ضلعې جوړوي ضلعې والا به د صوبې جوړوي صوبې والا به د مرکز جوړوي د هغې دپاره به چې کله دا فارم سازي وشي نو بیا به مرکزي چیرمین الیکشن کمیشن اعلان کوي او هغه الیکشن کمیشن به بیا په ضلعو کې الیکشنونه کوي الیکشن به د هغې الیکشن کمیشن د اجازت نه بغیر نه هر یو ضلعې له به ټایم ورکوي هغې کې به الیکشنونه کېږي نو دا امید لرم خاص کر د مردان په باره کې هم دا خبره کوم چې په مردان باندې بحرانونه ډېر تېر شو قسمه قسم بحرانونه دا فارم سازي چې کله وشي او کله زمونږ ملګري کینی او بیا موږ د پارټۍ مستقل تنظیم جوړو نو دا امید لرم چې تاسو به
مناسب ملګري او ښه ملګري چې کوم دی نو مخې ته راړئ د سابقه تجرباتو په رڼا کې چې هغه بیا موږ سره هغه بحراني دغه ونه شي چې کوم مخکې شوی دی د پارټۍ پارټي څه ته وایي سیاست څه ته وایي پالیټکس پولیس پخوا یونان کې دا واړه واړه ښاري وي لکه دا غټې غټې خو اوس دي هغه وړې وړې ښاري وي هغې ښاریه کې به خلک راجمع شي او ګراوند کې او هغې کې به یې خپلې مسلې د کلو حل کولې د دغه ښاري مسلې به یې حل کولې لارې کوڅې هر څه چې به هغه ځای ته به یې پولس وي د هغې پولس نه پالیټکس راغی سیاست راغی سیاست هم د عوامو مسلې حل کولو ته وایي او د عوامو مسلو حل کولو لپاره دوه خبرې ډېرې ضروري یو دا چې هغه عوام متفق په یو پروګرام باندې لکه قومي وطن پارټي که په کراچۍ کې دی که په ابټاباد کې دی که په پنډۍ کې دی که په مرغوز کې دی که په متخبایي کې دی هغه په دې متفق دي چې د نیو نیشنلزم فلسفه او د آفتاب خان مشري دا د دې وطن لپاره ډېر ضروري دي دغه کوم خلک چې دی چې راجمع شي نو د یو پارټي جوړه کړي بیا د پارټۍ پروګرام دا پروګرام مخکې څنګه بیا و د هغې لپاره تنظیم چې تنظیم څو پورې سم نه وي پورې هغه پروګرام ته مخکې نشي بوتلی او زموږ خوشقسمتي دا ده چې د الیکشن نه پس چې موږ الیکشن ګوره داسې بدقسمتي ده ملک کې چې 2012 کې په 17 اکتوبر باندې د قومي وطن پارټۍ اعلان شوی دی هغه ورځ موږ یو تاسیس ومناوو اکتوبر کې د پارټۍ اعلان وشو نومبر دسمبر جنوري فروری مارچ اپریل مئی کې الیکشن شپږ میاشتې پس الیکشن و موږ 10 سیټه وګټل ما ته چا ستاسو پارټي وړه ده ما وروه په 2013 الیکشن کې موږ 10 سیټه ګټلي نیشنلیان 3 سیټه ګټلي د پیپلز پارټۍ 4 سیټه وو موږ خو غټ پارټي وو دا دې پرېږدي چې څه وشو دې کې د عوامو رای کمه او د شاته خلکو سازشونه زیات شامل دي خو زموږ پارټي پارلمان کې نه ناسته یو کمیټي جوړه شوه چې موږ د شکست په وجوهاتو باندې غور وکړو نو د شکست په وجوهاتو کې دوه خبر راتلې یو خو دغه خبر راتله چې باید سازشونه یا کوم طریقه باندې چې فوج دغه وکړو او بل تنظیمي کمزوري ستاسو د مردانو چې کوم ملګري اهم ملګري او یا کوم عہدیداران یا الیکشن کې ولاړو عہدیداران هغه امیدواران هغه راغلي خپل خبره کړې وای او لوی فایل مونږ جوړ کړو هغه مونږ مشر لور کړو د هغې په رڼا کې مختلف اقدامات یو خو مونږ آئین کې ترمیمونه وکړل هغه دې کې زون هغه تنظیم هغه مونږ ختم کړو باقي څه مسلې مو وي چې هغه ورو به مخکې ته راځي هغه مونږ هغه کړې بیا د هغې نه پس مونږ اکټیویټي شروع کړ د دې پښتونخوا د ټولو پارټو نه هر یو دانشور هر یو لیکوال شاعر ادیب هر څوک دا موږ راغوښتل یو لوی کانفرنس وشو چې وایي پښتنو مسلو دې ته به څنګه به حل کېږي دغه کېږي مشر خان د هغې مشري کوله ملي رهبر اواز راغی هرې غاړې نه چې بای پښتانه لیډران ولې نه یو کېږي په کار دی دی یو شي آفتاب خان وی چې بای زه هر چا سره تیار یم خبرو ته هر چا سره په کم سے کم پروګرام باندې تیار یم په هغه سلسله کې کمیټي جوړه شوه لیټر ولیکلی شوې اسفندیار خان ته ولیکلی شوې محمود خان ته ولیکلی شوې خو پته ولګېده چې هره پارټي خودغرضي کوي او هغوی چې کوم دی نو ډېر زیات تیار نه دي خبره نو موږ پارټۍ بیا دا فیصله وکړه چې دغه خبره په خپل ځای باندې یو طرف ته روانه وي
کېږي وبه شي که نه کېږي نه کېږي خو چونکې زمونږ ټایم برابر شوی دی 4 کال لپاره زمونږ تنظیمونه یي هغه دغه شوي دي اګنایزران جوړ کوي خپل فارم سازي شروع کوي روانه کوي د فارم سازۍ لپاره موږ 100 روپۍ فیس یې کوي یو کلي کې 10 فارمونه ډک شو 10 کارډونه راړي کارډ به راځي هلته نو هغه د کلي کسان به 100 روپۍ فی کس د هغې فیس ورکوي داسې هر ځای کې چې کوم دی نو یو خاص طریقه کې چې دا کارډ چې په دې پیسې لګي 30-40 روپۍ پرې راځي نیمه پارټي وایي زه به ورکوم نیمه به تاسو ورکوئ مخکې ورته شا کاغذ و هغه به نه وروڼو د سیاست دپاره 2 خبرې ډېرې ضروري دي یو د پارټۍ منشور موږ د نیو نیشنلزم په لاره باندې را روان شوي یو انشاءالله سټډي سرکلې به کوو ملګري به پوه کوو چې دا د پښتنو د حقوقو خبره د سن 30 او د سن 20 څخه نه کېږي دا د ګلوبلایزیشن دور دی دا چې کوم دی نو د یونیپولر ورلډ دور دی په دې دور کې به د نیشنلزم یا د قومي حقوقو اصول څنګه ادا کوي یو اواز زمونږ دا و چې پښتنو یو صوبه په کار ده په هغې کې لومبۍ کامیاب شو فاټا صوبه شامله شوه نو د جنوبي بلوچستان خبره ده دویمه خبره دا وه چې هغې لپاره یو قاید یو لیډر پکار وي که هغه لیډر نه وي نو یو ښه جرنیل نه وي که سپایي هر سره بادري نو هغه جنګ نه کېږي Mao Zedong why this is not the gun دا ټوپک نه دی which decides the war چې کوم د جنگ فیصله کوي هغه ټوپک نه دی but the man behind the gun who decides the war دا د ټوپک په شا چې کوم سړی دی هغه فیصله کوي د جنگ ما له ټوپک راکړه څوک به رانه واخلي وبه مې ټکوي خو که مجیب له دې ورکړه شاید چې دی به یو 2 مړي ومو کړي او بدماشي به ومو کړي دی به ډېر بهادر یې زه به کم بهادر یم نو دا خبره موږ دعوې سره کوو چې د پښتنو په مسلو باندې د پښتنو په مسایلو باندې د پښتنو په ټولو آمدن باندې او په ذریعو باندې پارسه باندې او د پښتون په حیثیت پښتون اخلاقي کردار باندې دا دعوې سره موږ وایو چې د آفتاب چیرپاو نه بهترین لیډر په دې پښتونخوا کې نشته هغه اخلاقي طور باندې هم بهادر دی هغه په علمي طور باندې هم بهادر دی هغه پوه هم دی هغه کړي هم دي حکومتونه او هغه هر څه نه خبر دی دغه پیغام که موږ عوامو ته ورسولی شو او انشاءالله دا پیغام به رسي خلک ورو ورو ورسه وکتل دغه شو نو بیا زه آخر کې تاسو ته بیا دا درخواست کوم چې یو خو دې برسۍ له غوندې زور ورکوي او بل په حلقو کې میټینګونه مقرر کوي اول ته په خپله چیرمین صاحب لاړ شئ تاسو ارګنایزر صاحب اول ته ارګنایزینګ کمیټي معاهده جوړه کړئ یا یونین کونسل نمایندګي هم وکړئ پکې او هغې ته وایي چې مخکې بیا یونین کونسلو کې کمیټي جوړې شي که موږ همدغسې دا خپل دغه کامیاب وساته او دا جدوجهد جاري وساته نو زه اکثر یو شعر معنا خو یو شعر نه دی نه ځي مسلم جان دی متاواني صاحب دي څخه کوم خو یو شعر زما ډېر خوښ دی وایي چې ښکلی مستقبل زموږ په حق کې د منزل ته ځو ښکلی مستقبل زموږ په حق کې د منزل ته ځو رو کله په دو کله پریوتي خو درې ګناه ډېر ښه دی